اولنی وقت چې کله عند طلوع الشمس کله چې د انور راخیږي نور چې سیره کوي نو په دغه ټیم کې مونځ کول مکروه دي لکه سحر مونځ چې وشي د دې نه وروستو دا کم نور چې دا سیره کوي 10 منټ تقریبا دا مکروه دي ښه د 10 منټو نه وروستو چې کم دی بیا به تا خپل مونځ راګرځي او دویم ولا عند قیامها کله چې دا نور د اسمان په دې منځ کې ودرېږي اسمان په دې منځ باندې ودرېږي اسانه خبره ده په دې کې منځ کول مکروه دي اوس په دا پته څنګه لګي چې دا منځ دا نور اسمان په دې منځ کې ولاړ لکه نه اخوا دې خوښ شوی دی د دې لپاره بهترین طریقه کار دا دی چې سړی یو ډکې راواخلي یو ډکې هغه دې داسې ودرې چې کله داسې ودرول د دې د سایه نه د سورې چې کوم دی دا سورې چې کله دا سورې د دې نه نو دا ټیم مکروه دی او کله چې د دې د سورې شروع شي نو د ماسپښین دا وخت هم شروع شي بهرحال په دې وخت کې منځ کول هم سړي مکروه دی ولا عند غروبها دریم نمبر وخت چې کوم وخت کې منځ کول مکروه دی کله چې دا نور ډوبېږي نور غروب کیږي او ډوبېږي په دغه وخت کې هم منځ کول سړي دا مکروه دی او دغه رنګي چې کله سحر بانګ وویل شي څلورم نمبر وخت کله چې سحر بانګ وویل شي نو د سحر بانګ نه راواخله تر هغه نور خاطه پوری نفل کول نشته دی نه کېږي نفل ښه ځکه حدیث کې راځي عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي هغه وی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر د بانګ نه وروستو سحر د بانګ نه وروستو 2 رکعات کړي دي صلی رکعتین خفیفتین 2 رکعات کړي دي سپک یعنی سنتي کړي دي د سنتونو علاوه نشته دی اکثر ملګری ځان د شیخ رخ کې ځان تقوادار جوړ کی کنه الکه علم ضروری دی ګوره علم وسره نه د اوقات مکروه چې کوم اوقات مکروه دي داغي علم وسره نه او سحر بانګ نرست راشي جمعه ته د وخت راشي الکه زما بس نفل به وکمن په دې وخت کې ګوره نفل نه کیږي ښا او دغه رنګي د مازیګر د مانځنه وروستو نفل نه کیږي کله چې د فرض منځ وکړو د ماښام بانګه پوری په دې کې بیا څه نه کیږي بیا په دې کې هم نفل نه کیږي او دغه رنګي د امام د جمعې په ورځ چې کله خطبه وایي ولا يتنفل بعد الغروب قبل الفرض ولا اذا خرج الامام للخطبه کله چې امام خطبه د پاره ودرېږي خطبه تراوزي په دغه ټایم کې مسکول اکثر سړی راشي سنتو ته ولاړي او د مولیانو غریبانو خلیص تړي شو عمل څوک نه کوي الکه ګوره د هر یو عبادت ګوره یو غرض او مقصد یې ښه هر یو عبادت یو غرض او مقصد وي او د دې منځه دا چې کوم عبادت د منځ د دې غرض او مقصد څه دی الله راضي کول دي د الله حکم منل دي او الله په دې نه رضا کیږي کنه ځکه الله وایي ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله وی ما مومنانو باندې یو په مقرره وخت کې یو متعین وخت کې ما دا موږ مقرر کړی دی دا سینه دي چې هر ټیم کته کېږي او برکېږي ځان دي به علم شیخ ګوړې جوړ کړی دی نو د دې اوقاتو خیال ساتل پکار دي یو د دې خیال هم ساتل پکار دي مسلمانانو ته چې کله جمع ولاړی فرض مانځه ته جمع ولاړی نو اکثر ملګری سنت کوي ځان یا سحر مانځه کې نو ګوره حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه کله چې جمع ولاړی فرض منځه جمع ولاړی یادم شو کنه او کنه دې خیال ساتل پکاري امیر سے نو په دغه وخت کې څه سنت کول وغیرہ کول دا ټول سدي نه دي پکار ناجایز دي فرض جمع ولاړه ده بس خبر ختم شو
سحر سنت مبارک کې ډېر اهمیت لري. سحر سنت فقها یو طریقه کار رويسته دی. اول خو خبره ده چې سنت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې د سره ثابت نه دي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خپل کورونه قبرستان ما جوړوي، کندرات ما جوړوي. دا عبادت دی وي سپ کور کې کوي چې خیر او برکت پکې، د الله رحم پکې، چې د کور نه فساد جنگ جګړې ختميږي او د کور نه جادو اثرات ختميږي، د کور نه د نظر اثرات ختميږي وغیرہ. سحر سنت مبارک فقها دا قول اشتري چې کمزه کې امام جمع ولاړی او امام په منځو ولاړی قرأت کوي، نو لہذا کمزه کې چې د امام आवाज اوریدل کیږي په هغه ځای کې سنت کول بیا ممنوع دي. نه دي پکار نه کیږي، سنت کیږي نه. بهر دي چرته کې سزاوي یا باس چتوي چې د امام قرأت په आवाज نه پويږي، خو بیا هم ترجیح راځي. ګوره ترجیح په فرض باندې نفل ترجیح راځي. بهرحال سنت او ترجیح په فرض باندې نه دي کول پکار. او بهرحال فقها زمونږ د